وای د توحید او د سنت आवाज چراغه د توحید او د سنت आवाज چراغه را باندې زکه بغیر او غواز راغه دا وړي وړي مرغه پتیخ ته زکه غلي چې د پاسه نه ملګرو په باز راغه د توحید او د سنت आवाज چراغه د توحید او د سنت आवाज چراغه را باندې زکه بغیر او غواز راغه دا وړي وړي مرغه پتیخ ته زکه غلي چې د پاسه نه ملګرو په باز راغه څنګه به ویدار شو د طیب صاحب تقریر نه بغیر څنګه به ویدار شو د طیب صاحب تقریر نه بغیر د قرآن فهم د څه زده کړو د پنځپیر نه بغیر د قرآن فهم د څه زده کړو د پنځپیر نه بغیر دا ته چې خپله هلته لاړ شي وینې پورې دیږي دا ته چې خپله هلته لاړ شي وینې پورې دیږي بیا به تقدیر نه ګیله نه کړې د تدبیر نه بغیر الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية
وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترمو مشرانو علماء کرامو طلباء و عوامو مرگرو دی 2022 اجتماع تا راغلو مسلمانانو رونو بیگا زما اراده وا چې زبا تفصیلی بیانو کما و چونکه نا وختو تاسو هم ستړي وای او منګه هم ستړیو نو ما د دیو جنا مختصری او سو خبرې وکړې او زما اراده دا وا چې زبا دا باقی ورځې کما تا دا مرګري ټیم راکی نو زبا لږ تفصیلی خبره کوم د دې مرګرو د کمیټای ډیر مشکور یم چې دای مالا وختي ټیم راکا او زما امید ده چې بیا به مالا دغه وختي ټیم راکای نو بیا دای 4 وخت پوری پروګرام بیاي تاسو خوشاله یې نو ګزا کې ناشته شم در سره بیم او کني نو زما او تاسو پروګرام به جاری الله دې مالهم توفیق د ناس ته راکی او تاسو له دې الله توفیق او طاقت درکې چې دا یو اصول لمحات د خپل ژوند دا د خپل ژوند یو تاریخ لیکي او دا یاد ساتي کله چې دا یادوي نو زړه ته سکون راځي او اطمینان راځي او خوشحالي راځي او دا زما خوش قسمتی دا چنن زما زان شاگردی صاحبوم زان کشر او ناپوی صاحبوم زګه په دې سټیج باندې زما محترم استاد حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب چې دا غي سره په غرونو کې ما ورځ تیرې کړې دي او داسې غرونو کې چای کې نه بجلی وا نه رڼا وا نه د اوسېدو څه خاص انتظام او یو ورځ پیدل مزلو په غار کې نن زمانه استادم په سټیج ناس دی او زه به حیثیت او شاګرد یو کشر یو طالب علم دا غي مخکې خپل سبق
دوراوم او گردانوم نو دا زما خوش قسمتی ده بنی نوع انسان چې کله الله پیدا کړی نو بده کې الله یو طبیعت اچولې یو خوی اچولې چې دا خوی او دا طبیعت په نورو سیزونو کې نشتا هغه دا چې انسان په طبیعت کې اجتماعیت ده د انسان په طبیعت کې اتفاق او اتحاد ده د انسان په طبیعت کې غنا ګورا او یو ځای کې دل دی او په دې باندې انسان خوشحاليږي نور سيزونه دي زناور دي وحوش طيور دي نو هغه د یو بل نه تختی یو بل دشمنی یو کور کې سپې ساتلې یوازي وګبل سپې تا هغه کور تراوالی نو دی ور پسې پړې او پټایش لې او کخلې وا تورا سیدا نو هغه د غوږ نونی وی او شړای چې زدل دې هم تولې رالې یو کور کې میخه او سانډا ساتلې کور تا هغه رټا ته بل سانډا راوالی بلا میخه راوالی نو ابي دوس کوي خرو ته اړمای او چې واسه راسي نو هغه لا ګډه سری چې زومن تولې رالې دا سه نور سيزونه دي صرف او صرف انسان دې چې دغه الله د اجتماعیت ماده اچولې دا او دې په غاڼه کې خوشاله د انسان لوی سزا دا چې دې یوازې کې کله چې انسان لا لوی سزا ورکړي په یو کوټه کې یوازې بند کی ډوډۍ ورکړي او بو ورکړي ودته سزا دای چې دې یوازې نو دې ډېر پریشان وي او کده دشمنو ماغه کمرې تراولې او د سره یو ځای کې نو دې فطرت د انسان هغه اتفاق دے هغه اتحاد دے هغه یوواله دے خو اسباب برالل سموانی برالل او دا اتفاق او دا اتحاد داغی نتیجه وداوا چې کله انبیاء علیهم السلام بخپل دعوت شروع کړ نو د یو بل دشمنان به دوستانو ګرځیدل د جدا جدا قومونو خلق هغه به یو شو د یو بل نه جدا جدا هغه به محبوبانو ګرځیدل او دا غیب داسی مینا پیدا شو ایک ہی سب میں کڑے ہوتے ہیں محمود و ایاز اب نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز او اسلام بموتا اغلار او خیلا چه پا سب کے بیو شانو لاری غلام با یو انچ رستو نو ادریگی آقا با یو انچ مخ کے نو ادریگی یو صف کے بولاڑی او یو شان بولاڑی او انبیاء علیہ السلام با اغا مینا اغا محبت اغا اتفاق بحال کو او باغی کی بدا سی مینا رالا چی یو با تند مڑید او اغا با او با بلا ورکڑی صاحب ورک خو آغا مرگری باندی بے زان نگورکو او اغا بے دزان نگورکو داسی مینا او داسی اتفاق بے پیدا کو چلولو خاندانونو خلق لولو درانه او خواگه خلق دلوی قومونو خلق اغا با او یو غلام یو تور رنگ یو حبشی غلام اغا تاویوی بلال کابیت او غیجا او بانگو آیا ازانو کا دای دنیا تا خیلا چار سمرا غٹی
هر څومره زوروري هر څومره خاندانی خو آغا او آغا غلام د اسلام په صف کې یو دی او حضرت بلال دیوی چې کله مکه فتح شوه بلال آذانو کا حضرت ابو بکر ہو عمر ہو عثمان ہو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ انتخاب دا غلام اوگا آغت خار کعبی توخی جاو آذانو کا آغی اللہ اکبر اللہ اکبر آغا اتفاق آغا اتحاد آغا مینا آبا انبیاء علیہ السلام بحال کرا او داسی مینا بے والا پیدا کرا چو ارتا بے وی کی نئی نو کی بناسل او چو وی پاسی نو پا بسیدل چو وی زی نو روان بے ادری گئی نو بدری دل او داسی مینا پیدا کرا چاگا سڑے چاگا مکہ کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت ورکڑے ہو چتا زمن کلی تراشا مدینی منوری تراشا منگ ببتا زان قربان کو او منگ بستا احترام کو حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ و چکل دا آغنا لگا سستی رالا نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبری باور سر نکوئی بیادانوا چه صحابو یو ڈالا جوڑا کڑی رازی روغا ورلکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تینا خفا دے او دید دا خفا دے رازی یو کوئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیادان کئی چیر دخو نبی علیہ السلام سر خکڑی دی راوستے دے مدینی تا دانوئی چه دادلوی خاندان ندے حضرت کعب سر خبری نکی تردی چه داغ خبر بی بی موتا ڈوڑائی کی دی او خبری ور سر نکی حضرت کعب نے چاہتا پوسو کہ بتا سخت عرص کما تیرا شیدہ بجوان کی ویاغ چه ماتا دروم بادشاہ خطرہ اولی گا چه ماتا پتا لگی دلیا چه محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تانا بائی کاٹ کرے او داغ مرگرو نو ما سغراشا او زبستا دیر احترامو کم ما چه خطو کونتا نو ما پاگر دیر جڑلیو چه زدوم را کمزور شما چه زمان دشمن تما پیدا شوا دا پا کمزور تیا دلالت کئی نو زدورا کمزور شما کلا کلا ما تا مرگره بازی وی جی فلانی ما تاوی جماعت با اللہ جوڑ کم مدرسہ زوان ناتو تا کمزور اخکاری دی یعنی ما تا دی وی چه نظریہ پریدا جماعت پریدا مسئلہ پریدا ما تا دی وی زدر لدا کم چه اگر پتا ورطاو لگی ہوتا تا کمزور اخکاری دی زکے درتا ہوئی حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چه پاگ رز ما دیر جڑلیو چه زدورا کمزور شما چه زمان دشمن تما پیدا شوا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چه کلام نو بیا آگا رورو آگا مرگرہو داغ سر مینیو داغ سر محبتو خدا آگئی آگا پاتی کے دل سستی اگر دا آگئی قصدان و پروانی باندے نوا یو سستی را او دا آگئی مرگری و پیو آوازو قال الحواریون نحن انصار اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وردوئی من انصاری اللہ دا خدای پا دین کے سوک زمان مرگرتے آکوئی قال الحواریون نحن انصار اللہ مفسرین مانا کہ قال الاعوان اگر معاونینو دا آگا اگر مرگرو دا آگا ہوئی منگ دا اللہ دا دین امداد کو منگ در سرائیو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکل آواز کئی او مرگرو تو یلی چاندہ جمع کئی
نو هغه د یو بل نه زور لګي او د یو بل نه مخکې ځي او ځان قرباني په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د اصحابه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بعد بیا رسول د علماء تاریخ وګوره او قضا غوامه هغه سم زما یو مشغله د تاریخ او زما خوږي نو باغی ډیر وخت لګي خو زه مختصر خپل خبره لازم یو دور راغی چې په دې ملک یو تور صادر خورو چا تمیز د شرک او د توحید نشو کولای په دې ملک یو تور صادر خورو چا تمیز د بدعت او د سنت نشو کولای په دې ملک یو تور صادر خورو او چا تمیز د رسم و رواج او دا هغه صحیح طریقې نشو کولای الله یو رڼا پیدا کړه جگنو کی روشنی ہے کاشان ای چمن میں یا شمع جل رہی ہے پھولوں کے انجمن میں یا شب کی سلطنت میں دن کا سفیر آیا غربت میں آ کے چمکا گمنام تھا وطن میں اللہ یو جگنو یو رڼا بشکل حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر نور اللہ مرقدہو چاگا زما جسمانی و روحانی پلار دے او ستاسو ټول روحانی پلار دے اللہ کا پیدا کو او اگا رنا دو قرآن او دو سنت اگا اخیلا اگیرا واغستا او د شرک او د توحید په میانس کې جدائی خراوسته چې دا توحید دی او دا شرک دی د بدعت او سنت په میانس کې تمیز خود چې دا بدعت دی او دا سنت دی د رسم رواج او دا صحیح طریقې میانس کې تمیز راوسته چې دا رسم دی دا رواج دی او ناروا دی او دا صحیح طریقہ دا او هغه په او ملک یو आवाज اوچت کو دا ډیر ګرانو دا ډیر مشکلو او دا چا د پاره ډیر مشکل او ډیر ګرانو چې داغه نه پلار مولاو نه نیک مولاو نه ور نیک مولاو لاري زمیدارو نیکي زمیدارو ور نیکي زمیدارو هغه ته دا یو بیک گراوند نو یو بنیاد نو خو هغه چې دا بنیاد کې خود نو ډیر په سوچ او ډیر په سمج او د بنیاد نه یو کار روان کو کله چې هغه د بنیاد نه کار روان کو یو جماعت جوړ کو هغه جماعت له نوم کې خود جماعت اشاعت توحید و سنت هغه جماعت او زام زولیو په کم کال چې هغه جماعت بنیادی خوده سن 1957 نو هغه زما د پیدائش کال هم دی 1957 او زما نومې چې ډایرای کې ولیکه ورسره ولیکل آج محمد طیب قاسم پیدا ہوا قاسم ورسره ولیکه هغه یو جماعت جوړ ک او جماعت له اصول س بنیاد کې خدا او باغی باندې روان کو داغي جماعت اصول او داغي بنیاد چاته چې معلومي نو دا جماعت کار کوي او باغی رواني او څوک چې باغ اصول نه روان دا جماعت هغه کار نه کوي د جماعت هغه میشن او هغه کار مخکې نه بیایي نو هغه نوم د جماعت اخلي خو هغه د دې جماعت رکن او د دې جماعت کارنده نشي ګرځېدی ډېرې ډلې او ډېرې فرقې وي چې هغه ځان ته مسلمانان وي خوارجو ځان ته مسلمانان وي معتزله ځان ته مسلمانان وي
روافض ځان ته مسلمانان وي، شیعو ځان ته مسلمانان وي، قادیانانو ځان ته مسلمانان وي، احمدیان وي، خو د هغوی عمل، د هغوی کرکټر، د هغوی مزاج، د هغوی هغه ژوند هغه د مسلمان نه و. یو سړی ځان ته اشاعتي وایي و اصول د جماعت هغې نی خپل کړي او په هغې نی روان، ادي یو زر ځله ځان ته اشاعتي وایي خو هغه اشاعتي نشي کېدی تر څو چې د دغه مخامخ مرکز سره تعلق نه وي، تر څو پورې چې د دغه مرکز سره تړون نه وي. بلب بلیږي، رڼا کوي، د بجلی تار ورته راغلی، میټر لګېدلی، خو چې کله د هغه تار کنیکشن د ټرانسفارمر سره نه وي نو هغه بلب نه بلیږي. هله بلیږي چې د هغې کنیکشن او د هغې رابطه د هغه ټرانسفارمر سره وي، مرکز سره، امیر د جماعت سره رابطه او تعلق نه وي او د هغوی په اصولو نه روان، وایي به ځان ته، ډېر خلک به داسې وایي خو هغه کېدی نشي. د هغه جماعت دپاره ما همیشه شیخ القرآن سره چې کله نه وعده کړې وه او هغه وعده بیا ما اشعارو کې لیکلې وه، ایا علماء البنجبیر طال بقاؤکم اوصالنا شیخ القرآن ابونا اذا اجتمعت تلاميذ اكثرهم وقت الضحى قبل الوفاة ب20. شیخ القرآن ما كان موتي دفنكم لي في التراب بل الموت ترك درسكم للعالمين. فأجابه أصحابه بعهودهم عاد الصحابة بالأمير المؤمن بالنبي المؤمنين. قال الطيب بعهده ووثوقه عاد الصحابة بالأمير المؤمنين. بارك دروسه تنظيمه نظم الدرر سلك الدرر في المتقين. داغه وخت کې ما اشعارو کې بیا هغه وصیت لیکلی و، د دې لپاره یولس اصول دي چې کله دا یولس اصول هغه تا وپېژندله نو ته به دا جماعت په مخ کې بیایې او د جماعت کار به کې، او که دې اصولو کې یوم تا پرېښوده زما مهربان نو تاسې نومالی خو کار نشي کولی او نه به ستا نه مخکې کار وشي. زما بیګا هم ما ویلي زما تقریبا 3 کاله عمر شو او زه د یو کم 13 کال وم چې حضرت شیخ القرآن وفات شوی او دا جماعت ما ته حواله شوی دی، دا الله کتاب مې مخې ته دی، ما د دې جماعت سره چرته غداري نه ده کړې. زه ګناهګار یم خو ما د دې جماعت سره بېماني نه ده کړې. اگر چې ما ته کنځلو شو، زما کور والو ته کنځلو شو، زما بچو ته کنځلو شو، زما بی عزتای وشوی، جنگونه او جګړې رالی، ما خپله سرمایه ولګوله خو په دې جماعت ما سودا نه ده کړې او انشاءالله تر مرګه به یې ونه کړم. دا جماعت دا پس اصولو باندې روانو او کله کله لکه د غل د مور د کندو شاته جاړم چې اوس مې رسي نه او چې زه ورته یو سمت یو لاره ښیمه یو نیمه نوی مولا شوی یا نوی مفتی شوی یا نوی یو شی ترنه جوړ شوی نو هغه داسې څه ته لاس اچوي چې هغه زما د جماعت د اصولو په هغه صحیح سمت او په صحیح لاره باندې نه یو جماعت بل طرف ته اړوي نو فوراً زه مقابلې ته او جواب ته ودرېږم. ولې زه کمعقل یم لیونی یم چې پردی جنګ زه په خپل سر والم، زه لیونی نه یم نه کمعقل یم.
خو زوام دا زما جماعت دی دا به زه د دې حفاظت کوم زه به د دې خیال ساتم نو ډېر ملګري چې هغه مخلصین دي هغه ما سره سینه وډبوي وایي موږ در سره ولاړ یو او ډېر داسې چې هغه مصلحت پسند دي نو مصلحتونو ته وګوري او ډېر داسې چې هغه بل طرف ته لاړ شي او بد ردی او کنزل شروع کی زوام یا ورځ راځي او ان شاء الله پای کې به حساب کیږي او کې به پته لګي زه ګناهګار یم خو د جماعت په حق له ګناهګار نیم الحمدلله ما دې جماعت د پاره خپل ځواني په سفرو کې ځاړه کړې ده ما دې جماعت د پاره خپل مال لګولې اگر چې ما سره په ډیرو مرګرو مخلصینو مرګرو عوامو مرګرو علماو مرګرو مرګرتیا کړې ده الله دې هغوی له اجر ورکړي خو ما دا جماعت په دې سودا نه ده کړې د دې جماعت چې کله جماعت چلے یو څو خبرې یادې وساته یو د جماعت مقصد او د هغې اهمیت چې د جماعت مقصد څه دی او د دې اهمیت څه دی دویم اخلاص نیت چې نیت کې به خلوصي په دې نیت باندې به کار کې چې د الله د دین رفعت او د الله د دین بلندی راشي تعالی الله ښه ملګري درکړي تعالی الله مخلصان مرګري درکړي او ستا د مرګ نه بعد ستا یو تاریخ یاد پاتې شي د الله دربار کې اومه د مخلوق دربار کې اومه چې هغه د خلکو دپاره د رشد و هدایت سبب وګرځي دریم دا چې ملګرو کې محبت او مینه پیدا کا چې د ملګرو تا سره مینه وي تا سره محبت وي او په خپله کې د هغوی مینه او د هغوی محبت وي څلورم دا چې ملګرو کې ایثار پیدا کا چای کی ایثاری یای کی قربانی چې تو ته وایي دی خوازه نو هغوازي چې دی خوازه نو دی خوازي او زه به د یو انشاءالله په دې راتلونکو ورځو کې وضاحت کومه پنځم دا چې صدر عیوب ستا یو ملګری ستا د جماعت رکن دی ستا سره ملګری دی او د هغه نه یو غلطي وشوه ناپوهي نه وشوه ځان ناغرضه که او په هغه باندې پرده واچو په ټوکای واړو په ګپې واړو خو په هغه پرده واچو بی عزته کوی ما ستر عیوب خواله چې د هغه نه په غلطای شوی شپږم دا چې تبیین د حق او تحقیق د حق یو ملګری د هغه باره کې تا ته چا چغلي وکړه د هغه بدې درته ووایي د هغه باره کې ولمسولي نو دغسې عمل مه کوه لږ ګوره چې رښتیا هم دغسې ده او که نه د خپل بغض او حسد دی د هغه سره او تا ورته لمسئ اووم ده چې عفو او درګذري یو ملګری د هغه نه یو کار وشو هغه په ستومانه دی عفو وکړه درګذري وکړه او په هغه ځان ناغرضه کړه چې ګویا کې اډو ما ته پته هم نشته اتم دا چې ځان کې تواضع انکساري پیدا کا دانا چې دوه تنه درته زنده باد وایي دوه تنه در پسې روان شي دوه تنه دې له خیال وساتي نو ته بیا کله ځان یو شان کې او کله بل شان کې او بیا یو مستی او یو تکبر بیا د پلار نه مشر او بیا د استاد نه مشر او بیا د مشر نه هم ځان مشر حسابې او چې روانو مې نو په پنجو روانې
او تا کې یو مستی او یو تکبر راشي ځان کې انکساری پیدا کا عاجزی پیدا کا او نهم دا چې کله جماعت یو کار کې نو د مارګرو سره په مشوره کوا شورا جوړه کا مشوره کوا ملک کی کوا صوبہ کی کوا ضلع کی کوا کلی کی مشوره کوا د خپل مارګرو سره انساني ستانه غلطیوم کې دیشي نو د بل نه مشوره او رائے والا کې دیشي ستانه د بل سړي ذهن تیزي هغه تعالی مشوره درکې رسول الله صلی الله علیه وسلم مشورې صحابه سره کړې او دې به تفصیل کوم لازم دا چې کله یو خبره کې نو بیا خپل عملم دا هغې سره برابر راولا قول او عمل دی یو کا دا نه چې په خوله یو څه دي او زړه کې بل څه دي په خوله یو څه او عمل دی د بل څه نه چې ستا قول او ستا عمل هغه دواړه یو وي دا نه چې قول دی یو دی او عمل دی بل دی آیاتونه د قرآن به زه بیا په دې باندې وایم انشاءالله او یو لسم دا چې کله ته جماعت چلے او کار کې نو په دې کې به ډېر رکاوټونه راځي نو هغه رکاوټونه وپېژنه چې هغه رکاوټ څه دی چې تا د خپل کار نه پاتې کوي نو هغه رکاوټ هغه په نظر کې وساته هغه خرانډان چې تا ته لاره کې پراته دي هغه نظر کې وساته چې دا شی به مې پاتې کوي دا به مې پاتې کوي دا به مې پاتې کوي نو اسنه د خپل کار نه پاتې شي دا یولس اصول خپل کا ته جماعتو چلے او دا جماعت به بیا ترقی کوي او کدا دی خپل نکړل زما مهربان نو بیا دا تمام کو چې ته دنیا کې کار وکې دا نن دنیا تاسو وینئ تر حد نظر پورې خلک ناس دی او د لرې لرې نه د پاکستان د شپږو اړو صوبونه راغلي دي داسې نه راځي دا انسان اسباب استعمال کی د بر رحمت باران شروع شي او کله چې الله وایي زه فلانې محبوب ګڼم اسمانو کې چلی شي موږ یې محبوب ګڼو او زمکو ته آواز راشي هغه موږ یې محبوب ګڼو هر یو بې اختیاره منډې وایي او رواني دا لکي چې کله دا اصول د خپل کې او زه به یو اصل لږ وضاحت کومه اول دا چې د جماعت مقصد او د هغې اهمیت وپېژنه جماعتونه خو ډېر دي د چا مقصد اقتدار دی نو د هغه اقتدار ته د رسېدو دپاره کله یو حربه استعمالوي کله بله استعمالوي د چا مقصد دولت دی د چا مقصد چنده ده زموږ د جماعت مقصد صرف دا دی چې موږ دا وښیو چې زه لوی مناظر یم زموږ د جماعت مقصد دا دی چې زه دا وښیم چې زه لوی هغه دی چې هغه د انبیا علیهم السلامو څومره انبیا علیهم السلام چې الله رالیږلي وو د هغوی مقصد هغه به یو دا و چې د الله سره به مخلوق له تعلق پیدا کو دویم دا چې انبیا علیهم السلام به خلکو ته وي ما ته چې کومه لاره معلومه ده تاسو ته نه ده معلومه راځئ زه درته لاره ښیمه ما پسې راشئ دا تکبر نه و دا لویي نه وه دا هغه نعمت د رب العزت ښودلو چې ما ته الله لاره ښودلې ده زی پویه کړی زه درته لاره ښیم او ما پسې راځئ او دریم مقصد به دا و چې خپل قوم له نجات ورکړي خپل قوم د دنیا د مصیبتونو نه هم خلاص کړي او د آخرت د مصیبتونو نه هم خلاص کړي دا به د انبیا علیهم السلام مقصد و
زمنګ د جماعت مقصد هغه امداده او ما چې کوم آیاتونه لوستیو د سوره شعراء نو پای کې اول کې پیغمبر پاک تا الله فرمایي لعلک باغع نفسک الا یکونوا مؤمنین شاید تعالی کومګه ځان لرا د دی وجنا چې د ایمان نراړي ګورا پیغمبر پاک دا غختل چې ټول مؤمنان شي پیغمبر پاک دا غختل چې ټول ایمان والا شي پیغمبر پاک دا غختل چې ټول دې زما منون کی شي کله دا سکی دلن وغبا خفا کیدا لعلک باخع نفسک الله یکونوا مؤمنین تزان لاګه د دې وجنا چې د ایمان نراړي او دا چې چا کې صفات هغه یې نو هغه باندې بوج راځي هغه تکلیف راځي چې مرګره صحیح کار نه کوي نو سړی وای دیولې نه کوي دیولې داسې نه کوي او سوال ورځي خپکی نو یا چې پاغه وسن رسینو په ځان رسینو نو کله په سر درد او کله په بدن درد او کله خپایو ځان له خوشاله لاري ګوري بیا په دې باندې الله مثالونه پیش کړي پیغمبر د حضرت موسی علیہ السلام د خپل بیبي سره روان دی او تور تیار دا مسعودی مروج الذهب فی اخبار من ذهب کی ذکر گئی کانت لیلتن ممطرتن باردتن تور اشپوا باران ورید یخ یخنیوا او بچه پیدا کیدو او موسی علیہ السلام اورولی دو اگا علاقه ما قتلی دا او زاگی تا تلیم پخبلا باندی آج شعیب علیہ السلام اگا کلیم ام قتلی اگا کورونم ام قتلی اگا لاری او آگودرم ام قتلی دی موسیٰ علیہ السلام را روان دے او قرآن وئی وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ نِدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ کلا چستا رب آوازو که موسیٰ علیہ السلام تا لار شاغا قوم ظالمانو تا قوم فرعون الا یتقون قوم د فرعون تا فرعون والو تا ولید ایزان بچ کئی د کفر او د شرکنا قال ربی انی اخافو ان یکذبون اللہ سے یریگ ما چھما با دروجن کی وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطِلِقُ لِسَانِي زما سینہ تنگیگی مالا غصہ رازی زما جبا نچلیگی جبا کی میں لکنات دے فارسل الہ ہارون ہارون دو مستاز اولیگا گورداد اجتماعیت یو آواز دے اللہ زغود دین خدمت بکوما تارا دا حکم کڑے دے اللہ تارا دویلی دینو کجبا چلی گیا او کنا زبے کوما کہ غصہ رازی او کنا رازی نو زبے کوما کار دیراتا حوالا کن مالا مرگر عمرہ کا اللہ ما سر مرگر اگر یوزائی کا ارسل الہ ہارون ہارون تو مستاز لے گا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی دنیا کی دری ڈیرو خیاران تیر شوی دی یو حضرت ابو بکر چمنگلا حضرت عمر امیر گردو لے ہو اور دویم دا حضرت شعیب لوروا چپلار لے خمش ورور کڑے ہوا او دریم حضرت موسیٰ علیہ السلامو چه ضرور دا پاره ډیره کلی دعا غوښتې وه چالا ما سره مرګره کا الله زما معاونی کا او چې کله هغه راغله نو قرآن وایو
فاتیا فرعون فقولا انا رسول رب العالمین راشی فرعون تا نور دوائی منگا استازیو در رب مخلوقات ان ارسل معیا معنا بنی اسرائیل منگتا بنی اسرائیل را پریدا منگتا بنی اسرائیل پریدا چھ منگر دا مسئلہ بیان کو زمنگا قوم دے غلامان کردے دا قوم دا نجات آواز کئی او اللہ سر و اللہ تعلق پیدا کئی واہ قربان شم دا اللہ دا کتاب رہا کلو چھ دا ذکر کی ورپسی دا یو نبی خبرہ ذکر کئی بیا حضرت نوح علیہ السلام توبورا کذبت قوم نوح المرسلین اس قال لهم اخوهم نوح الا تتقون کلا چغیتا نوح علیہ السلام ہوئی قلی نیاری گئی دا اللہ نا انی لکم رسول امین زیم استاذ پارا پیغمبر امانت دار یو دا اللہ نا یرو کئی دا اللہ سرا بلسوک شریکوی صدارو نگردوی او دویم دا چیز پیغمبر ما زما خبر آو منی دا اللہ دا طرف نراغلے ما امانت دار ما تاسو نم استاسو امانت پورا راوڑے ای کی خیانت میں ندے کڑے خبل رسالت ورتخی او دا اللہ سر واللہ تعلق پیدا کئی ورپسی دا حضرت ہود علیہ السلام ذکر کئی کذبت عاد المرسلین اس قالا لهم اخوهم هود الا تتقون انی لکم رسول امین اغی داود علیہ السلامی ولین یری گئی دا اللہ نا ولی دا اللہ نا یران نکوئی اللہ سرم بلسو کی صدار گردولی دی ولی دا اللہ نا نیاری گئی انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ و اطیعون اللہ نا یراو گئی او زما تابداریو گئی اللہ نا یری گئی او زما تابداریو گئی دا زمانگا مشران دی اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جماعتنا جریر المجامعو دا زمان مشران دی او غی منگ تا زمان مقصد خودل ہے چستا ستا دا جماعت مقصد بسی او تا بسی کے دنیا کی تا شو خوڑا اس کلا او دشوی او ویشوی جوان دی تیر گا تا سا پری خودل تا سا آثار پری خودل شیخ القرآن اللہ دی پی رحمتون اولیگی اللہ دی قبر منور کی یورز شیخ القرآن اردو ما والا چاپی کولا اب آئی کہ اگا ادش مخامق آگا تا چا کتے شو اگلا اللہ روب ور کرے و چاپی والا ما کولا اگا ادش لائٹ لگی دلے نو ما والا دی مخبختا قتل ما دا آگا تندیتا قتل چلایا گا تندی کی دا صدری لکیری وہ دکھکارے دی آگا لکیرو کی اپڑا کو دا آگا پوزی تا پی قتل چی دا پوز او گورا سمرا خیستان لا پیدا کردی دا ننگی مخ او دا آگا سروالے دا آگا شنڈی او دا آگا سوالتین ابریتو دا چی ما قتل لگا زمرے چی ماوی دا مخبا خاوری شی دا ومی او زن دا خاورو دا لاندی شی آگا مخو دا خاورو دا لاندی شو منگ دا خاوری وارو لے خو الحمدللہ ثم الحمدللہ دا آگا بدن محفوظ کا بخاورو کی خدا آگا میشن دا آگا بدن پٹ کا بخاورو کی خدا آگا میشن دنیا تاو زلو او دا دنیا گوڑ گوڑ تا دا آگا میشن مرسو الحمدللہ ثم الحمدللہ
او من چې کوم وعده ور سره کړی وه چې ته کوم ځای ته نه تلې نو موږ به انشاءالله هغه ځای ته ځو او موږ به په هغې کې د قرآن او سنت اواز کوو. الحمدلله د چین نه راوالي تر هغه ملیشیا او تر سبا پورې د عربي ملکونو نه راوالي تر مختلفو ملکونو پورې په هر ملک کې موږ هغه اواز وکړ، هغه درسونه مو کړل، هغه چغې مو والي او چې ژوند دي نو انشاءالله نور به مو او چې زه نه یم نو زما نصیب یې وایي انشاءالله زما بچی به وایي دا طلبا علما به وایي دا میشن اوس د اشارېدو نه دا روان دی دا به ځي. هغه مقصد هغه اصل چې حضرت شیخ القرآن موږ ته حواله کړی هغه به رواني انشاءالله. قرآن د حضرت صالح ذکر کوي. حضرت صالح علیه السلام د هغه کورونه د هغه ملک هغه ما کتلی او زه ورته اول تللی وم خلک ورته وځي او هغه ما کتلی و. حضرت صالح راغلی دی هغه قوم ته وایي اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا الله واطیعون وازما قوما انی لکم رسول امین زیما تاسولا پیغمبر امانت دار زدا اللہ دی طرف نراغلے ما اللہ را لگلے ما امانت دارم امانت میرا اڑے دے انبیاء امانت دارو خیانت گر نو تالا اللہ علم درکو نو تا خیانت شروع که د مدرسی چلولو د پاره د حق پټ کو د چاندی د پاره د حق پټ کو د امامتای د وجنه د حق پټ کو د دولت د وجنه د حق پټ کو او تا د خدای دین سره غداری او بېمانی وکړه ته الله له جواب ورکې ته سبا د الله دربار کې ودرېږي کم جواب چې قیامت کې ورکې هغه نن ځان له تیار کا تا ته الله دوره بهترین علم در کړو. هغه مریو زاید تقریر کړو علماو ته نو هغه وی ایا علما دین مالی ورا هغه وی یا معاشر العلماء کنتم نجوم السماء یهتدی بكم فصرتم ظلما وا د علماء ډلې د علماء ټولګیا تاسو د اسمان ستوري وای تاسو باندې لار مونږه شو فصرتم ظلما تاسو تور تیار وګرځیدای یا معاشر العلماء کنتم نجوم السماء یهتدی بكم فصرتم هیرا وا د علماء ټولګیا تاسو د اسمان ستوري وای تاسو باندې لار مونږه شو تاسو خپل حیران او پریشان او ګرځیدای زکله کله واما ایا علماء دین مالی وراکم تغاضیتم عن منکرات الاوامر و علماء ولهم درد منکر نسترګي پټی کړی دي عمل امر بالمعروف والنهي فرضكم فارستم ان ذاك اراض هاجري دا امر بالمعروف او نهي عن المنکر تاسو فرض نو چې تاسو نه هغه پرې خو تاسو په کیسو سر شوي کیسای کوی کیسای وای نوم د توحید आवाज د تقریر ناراضي نوم د رد شرک आवाज راضي نوم د بدعات د رد आवाज راضي او نو د رسمونو درواجونو د رد او نو د اتباع سنت کم طرف ته روان یې کم غواړی یو خپل مقصد هم پرې خود هغه اصل مقصد هغه ان شاء الله بیا زم موانیو کې وام چې دی وجه سوا چې اصل مقصد در نه پاتې کیږي او په بل طرف روان شوي ستاسو ذمہ داری ده چې قوم الله دراو بلای او د انبیاء علیهم السلام
خصوصا د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع ته خلق راوبلئ چې دا زمونږه ذمہ داری ده. هر صالح وایي انی لکم رسول امین فاتقوا الله واطیعون. زستاسو د پاره پیغمبر ما امانت دار او یریږئ د الله نه زما اطاعت وکئ. ما اسألکم علیه من اجر. اوس موانع تراغه چې کوم شی موانع کې دی او منکې سره د دینه هغه سوال دی، هغه غوښتنه ده، هغه تمه ده. ډیر افسوس سره وام چې بعضې ملګري او ذلي دي چې هغوی د جماعت هغه فنډ هم نشي ورکولی. چاندوله خو هغوی منډې وایي په ټوله دنیا ګرځي، مشران هم ګرځي او کشران هم ګرځي، پلار هم ګرځي او زامن هم ګرځي. ټیک دی کوي دی د دین خدمت دی، خو کله چې د جماعتي فنډ خبر راشي او د جماعت خبر راشي بیا نشته، بیا صدوم تشید دی. ګینې چې د خپل کور خلک راجمع کړي هم د 200 نه زیات دي. هغه 200 کسان زر زر روپۍ هم نشي ورکولی چې هغه د جماعت فنډ ورکړي. چلی نه جماعت، کار د جماعت نه کوي او زه هم دننه سوځم نو ډېر وام زه به غږ نه کومه. کله سړی غلی پاتې کېدی شي یو ذمه چې هغه د انبیا علیهم السلام تابعدار و. دا د هغه چا ډله وه چې هغوی د انبیا علیهم السلام په قدم باندې قدم پاک ته هم په دې صورت کې وایي فلا تدعوا مع الله. وایي که بل چا ته دې مدد ته دې حاجت روا وي، بل چا ته دې ذمه دار وي، فتکونا من الغابین. ته به د عذاب والا نشي. بل ویلا کم کو چا دی چې هغه د هغه اصل مسله پرېږدي او په هغه د الله عذاب نه راځي. چا چې هغه اصل کار پرېښودی هغه معذب شوی دی. تش دا به چې ته به بل ته سخته خبره کې، تش دا به چې ته به بل ته ګوته نیسي، ستا خپل ملګري کې بېایماني راشي، ستا خپل عزیز کې بېایماني راشي، ته به هغه هم یارې. تش پردي ته به نه وایې، هغه خپل ته به هم وایې. وانذر عشیرتک الاقربین. ویروه ستا ټبر نږدې. اصل خبره مې دا کوله چې اول مقصد پیژنه او زمونږ مقصد هغه د الله رضا ده، د الله سره د مخلوق تعلق پیدا کول دي او د مخلوق په خپل میانس کې تعلق پیدا کول دي، د الله کتاب سره تعلق پیدا کول دي. الحمدلله ثم الحمدلله. نن په KPK کې، په پنجاب کې، په سندھ کې، په بلوچستان کې، په بلتستان کې زمونږ ملګري اړم دي او په دې مقصد هغوی کار کوي. الا من شاء الله. سلک به بدقسمته وي چې هغوی نه به د خپل مقصد هېر شوی، د هغوی نه به د خپل مقصد پاتې شوی. موږ هغوی له هم دعاګویو چې الله د هغوی مخ دې خپل مقصد ته راواړئ او الله دې هغوی سمه لاره باندې کلک کړي او مضبوط کړي. دویم دا چې اخلاص او نیت صحیح. کله چې ته کار کې تا کې اخلاص نه وي، ستا نیت صحیح نه وي، نو بیا هم کار نه کېږي. ګورې ځکه وایي انما الاعمال بالنیات. دارومدار د عملونو په نیت باندې دی چې نیت به صفا ساتي او تا کې به اخلاصي. او قرآن کریم هم چې کله د اخلاص ذکر کوي نو الله ځای په ځای د دې ذکر کوي چې اخلاص به کیو. فمن یعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا کفران لسعیه. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه. چا چې نیک عمل وکړ خو شرط دا دی چې د کې ایماني.
عمل کوي خو په ایمان باندې کوي په اخلاص باندې کوي په توحید باندې کوي فلا کفران لسعیه نشته ناشکری د هغه د دې عمل چا چې په اخلاص کار وکړو زه عمرې لا مخکې تللی ما سره زما بچیو ما کشره بچای دا اوس خو لویه هغه وخت وړه وه نو سای منګه کوله نو د صفا نه چې راکوز شوم اشنه لایټونو سره نو ما وی تاسو راپسې راځئ او ما منډه کړه اشنه لایټونه چې ختم شي هلته ودرېدم چې بیا بل طرف ته راتلم بیا مې منډه ووهله هغه ځای نو زما وړه بچای ده هغه وخت وړه وه ما ته وایي بابا دا ته دې ځای منډې ولې وې ما ورته وایي بچې دا د یو پیغمبر مور وه د بل پیغمبر بیبي وه د بل پیغمبر نیا وه هغه هغې دې ځای کې منډه والې وه نو د هغې هغه منډه د الله خوښه شوې وه هغې خو عبادت له نه وه والې هغې خو د یو پیغمبر د بچي د بچاو دپاره والې وه هغې خو د یو پیغمبر دپاره والې وه د ابراهیم علیه السلام بچی و اسماعیل علیه السلام پیغمبر و د هغې بچی و نو هغه منډه والې وه په خلوص وه د هغې هغه اوتره منډه هغه الله ته دومره خوښه شوه چې هغه د دین یو حصه وګرځوله هغه خپل پاک پیغمبر هغه د لوی مقام او د لوی حیثیت خاوند سره دی چې عبادت کې عاجزي ده خو هغه هم هغه ځای کې منډې ووهلې ځکه هغه کار د خلوص و دا ځای زما نیکه و هغه به په میاشت کې یو ځل علماو له ډوډۍ کوله ها زمانه کې به تالي و غوړي به یې پکې واچول ډوډۍ به یې ماته کړه علما به یې راغوښتل بیا به یې ورته وي ما ته دعا وکړئ چې زما اولاد کې الله عالم پیدا کړي شیخ القرآن لا وړوکی و هغې به دعا وکړه خو د هغه زما د نیکه خلوص و د هغه خلوص الله ته دومره خوښ و چې نن د هغه پټې او د هغه د عزیزانو په پټو کې اجتماع د موحدینو کېږي دا هغه خلوص دی د شیخ القرآن خلوص و نو هغه وړوکی غوندې سفر جوړ کړی و چې هغه نن مرکز عظیم دی د موحدینو مدرسه او الحمدلله زما خلوص و نو زما هغه کور چې زما بچی له پکې غسل ورکړی شوی و زما د بچی کټ پکې پروت و هغه نن الله د مدرسې منځ وګرځو هغه په مدرسه کې شامل شو د خلوص اثري د هغې خلوص و نو ما هغه بچای ته وي هغې دې ځای منډه والې وه ځکه دې ځای کې زه منډې وم نو هغې ما ته وي داسې راته کتل وي بابا بیا خو ښځې منډه والې وه نو په کار دی چې موږ ووو که نه نو ته ولې وې ځکه داسې کور نه ده چې کور ذهن خدای هغې له ورکړی نو خو زه هم پلار عمر نو ما ورته وي بچې هغه یوازې وه نو بده نه ښکارېده اوس خلک ډېر دي نو ښځې چې منډې وایي نو بدې ښکاري نو پیغمبر پاک صحابه ځکه والو ښځو نه وایي ښه ده ځکه ما یو که نه ښځې په منډو باندې ښکاري یو غټ ملا په منډه ډېر بد ښکاري چې دا ډېر غټ دي دا دروبه دروبه کوي رواني یو ښځه په منډه ډېره بده ښکاري نو ما دا پکې خلوص و هغه خلوص د الله خوښ شو پیغمبر پاک ته وایي وانذر ربین ویروا خپل ډبر نږدې دای دا مسله بیان کا دی ویروا وافظ جناح هغه بیا د بلې موضوع سره به زه په خپل ځای وام او بیا ورته وایي
فإن عصوك فکی وتواستاسو دا عمل نبی پروایم وتوکل علی العزیز الرحیم ځان باغ ذات باندې وسپارا چغه غالب دی او مهربانا باغ باندې ځان وسپارا الذی یراک حین تقوم هغه رب چغه تاوینی کلا چې تو درېږي وتقلبک فی الساجدین او تاوینی چې موحدینو کې اوړي راوړي تقلبک فی الساجدین چې د موحدینو په میاس کې ناشته د موحدینو په میانس کې اوړي راوړي نن الحمدلله په لکونو موحدین او په دې کې ته ګرځې او راګرځې د دې ځان له یو خوند دی دار ژوند یو مزه او یو لذت دی الله ګواه دی هغه ژوند هغه لذت هغه خوند چې کوم د دې موحدینو په میانس کې د دې طلباو په میانس کې د دې حق پرستو علماو په میانس کې منزل کې فیض باب سر شاهان نمې دې هم موږ د خپل کیند بادشاهانو په تختونو نه بدلو موږ د خپل غریبي د خپل غربت او د عاجزي دا قسم په خدای که د بادشاهانو په تختونو بدلو د دې ځان له یو مزله علامه اقبال زوی ته خط لیکلی ورته لیکلیو میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نے بیچ غریبی میں نام پیدا کر میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے زماکار امیری نہ دا فقیری دا خودی نے بیچ غریبی میں نام پیدا کر خپل خودی خرڅه نه کی خپل خودداری خرڅه نه کی غریبای او عاجزای کی نوم پیدا کا منګ عاجزان یو منګ غریبان یو الحمدلله نن د دنیا په ګډ ګډ کې نوم دی اوس حرم کې روانو ما یو عربي راغی او چې د منډونی انتاب الیمان ما ته نام ویتاب الیمانی ما یاو خبرې شروع کړې ما ته ما څه پیژنې وې زه په نیټ باندې ستا بیانونه اورم او ما هغې دپاره لږه لږه پښتو زده کړې ده ما ته د کوم ځای وې زه د بحرین بل ملاو شو هغه تپوس کوي زه د یمن یم الله اسباب پیدا کړل او په دې اسباب باندې هغه आवाज چې حضرت شیخ القرآن په خلوص کړو د دنیا ګډ ګډ ته ورسېد او ان شاء الله نور به رواني ورسیږي با ما په دې دوه موضوعاتو یو چې د جماعت مقصد او د اهمیت او دویم بیا اخلاص او صحیح نیت په دې خبره وکړه او ان شاء الله سبب زه په نور باندې کوم چونکی نور علماء راغلي او زه مارګرو ته درخواست کوم کمال دغه سلک وختي ټیم راکې نو زه به لږه خبره تفصیلی کولای شم او کنه اخیری کې او دای مې نه پریدي نو بیا هم زه تابعدار یم زه د دې کمیټه او د دې مارګرو تابعدار یم څنګه چې دای خوښي زباغه سکم الله دې ما او تاسو له عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین